لوي بیا خو چې مړی ته عذاب الله ورکوي نو د مړی خو هېڅ عذاب پایده نشته چې مړی پروت دی هغه پوهېږي نه او تکلیف نه برداشت کوي نه محسوسوي او هغه ته تکلیف نه رسي نو هغه بیا په عذاب باندې نه پوهېږي نو بیا خو هغه ته تکلیف نه میلاوي دقسې په جهنم کې چې خلک بیا پراته او دای ته عذاب میلاویږي دای مړ دي نو بیا خو دای د عذاب هیڅ فائدہ نشته دای له الله ژوند ورکړي د مرګ نه پس دوباره ژوند دی دا زمونږ په دې عقیده ده باس بعد الموت دا چې نو دا مستقله عقیده ده د دې وجنه الله فرمایي چې تاسو د شهیدانو ته مړ مو وایي دوی مسیپاره کې دا آیاتونه مبارک تیر شوی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون الله وی دی ژوند دي خو تاسو ردی په ژوند باندې نه پوهیږئ تاسو ته پته نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ک چرې ما سره دا یره نه وي چې تاسو به خپل مړی نه خوي ان ما به تاسو ته د قبر عذاب خولې انسانان او پیریانو نه علاوه د قبر عذاب نور هر یو سیستم مخصوصیږي هغه ته پته لګي و انسان او پیریان دا چې دین الله تعالی پټ کړي حکمت پکې دا غره پیغمبر علی السلام فرمایي کچره تاسو قتل چې بده قبر کې دې مړی ته څومره تکلیف ملاويږي او دې څومره لوی عذاب کې پروت ته نو بیا و تاسو خپل مړی نه خخوي د دې وجه نه پیغمبر علی السلام وې دا د بندګانو د انسانانو نه الله دا عذاب پټ کړي دي پیغمبر علی السلام په یو لار باندې روان صحابه کرام ور سره او یو دو قبرونه پیغمبر علی السلام و فرمایلی دا دواړه کسان چې په دې قبر کې نه دی پډیر صح عذاب کې مبتلا دي پیغمبر علی السلام صحابه ته وی لخت شنی لخت را کټ کړي دوري نشنی لخت را مات کړي وغه په قبرونو باندې ودرولي شین ډکه چې په قبر باندې ولاړی نو دا د الله تسبیح وای ثنا وای او دې مړی ته پایدای نو پیغمبر علی السلام ورما چې سو پرې د لخت شنین نو دای ته بر دینه پایده میلاوي دای باندې ولون الله د دې شنو ډکو په برکت عذاب کې لکس پکواله راولي او بیا یې فرمایل چې دا دواړه کسان چې عذابېږي نو دای دور ډیر لوی لوی ګناونه نه دي کړی معمولی غونډه ګناونه کړی دي صحابه یا رسول الله سګناونه کړی دي ودا یو چې دنه ودا چغل خورو خلکو میاس کې به وړل لاړل کول جنگول به کول خلک به جنگول د باز خلکو دا دتی دا ځان له یو مرض دی دا یو مستقل بیماری ده چې چاته لګیدلی هغه بد دینه بغیر بیا دغه لنس یخیږي اوړې نه صبرېږي چې سو یو دوه کس جنگولی نه خپلوان خپل کې جدا کړي نه او خزه خاوند جنگولی نه رونه خپل کې نه جنگولی رشتہ دار خپل کې نه جنگولی بس دار دا دتی چوغل خوري ډیر ناکارا ګناه دي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې دا یو کس چې دا چوغل خور د دې پوجا دی چې نو عذاب کې پروت او دا بل چې دی نو د بد وړو بولو نزان نه بچکو واړه بول به وکړل او د سپینو چې بس دا سي به جدن را پابسې او بس واړه بول به ساس کې په بدن باندې په کپړو باندې پریوتل پاک پلیت نه قتل بس د وړو بولو نزان نه بچکو نو په دې وجه د دا ناکاره عذاب میلاوي واړه بول سړیو کې مستقل او د سوچول پکار دي چې او د صحیح طریقې سره وځ نشي انو بیا د سړی او دس نه کیږي موز نه کیږي د راشي ډاکاري وای موز کوي او مونږ نه کیږي ځکه چې او دس ماتي د دې وجنه خطر طریقدار چې سړی په لوټه باندې په کاغذ باندې او د سوچ کی په بو باندې او دس نو چی باتروم ته سړی لړ شي او باتروم کې واړه بولوي بولو کی او بو استعمال کی او زر زر بس را پاسي راوځي نو چې څنګه راوځي نو دې سره پاکي نه راځي یو خدا وجره چې کله سړی او واړه بولو کی او به استعمال کی نو رګونه لوند شي نو چې کله دا رګونه لوند شي نو دې سره دا چې ځای په کوم احساس کی لار باندې پراتی نه هغه سر راضي پکته یا باغې ته صبر کې انتظار وکي نو د دې وجنه په کاغذ ټایلټ پیپر یا په لوټه باندې او د سوچول دې سره مستقل او د سوچي سړی مطمئن شي بیا دا غینه په صوبې استعمال کی استنجاو کی نو دې سره مکمل پاکی راشي د دې وجنه را روان دي فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين الله پاکی حاصلون کې خلق خوخی
نو چې څوک ځان پاک ساتي او د پلیتای نه ځان بچ کوي نو الله تعالی خلق خوخي نو دی وجنا الله فرمایل چې دا خلق ژوند دي نو پیغمبر علی السلام فرمایل چې دای په قبر کې دای ته عذاب میلاویږي خبره مې دی پورې کوله چې عذاب هغه چاته میلاویږي چې هغه کې هداغه وی ساوي روح وی هغه عذاب مخصوصي هغه ته تکلیف میلاویږي په تکلیف پويږي نو هغه ته عذابي کنه چې سړی ته تکلیف نه میلاویږي نو بیا په عذاب سګي نو پیغمبر علی السلام زکه فرمایل چې دای ته عذاب زکه چې په قبر کې انسان کې خوده شي او پرشتي وترازی او سوال جواب کوي د دینه مخ کې د روح واپس شوی او کتابونه لیکلي دي چې دومره پورې چې دا خلق د سره په د قبر په غاړه ناستي خار یړي او دا شور شار کوي دا خبرې اوري د خلق او چې دا خلق تر روان شي نو دی بیا دا وادم کوي چې تاسو مان لړۍ زم چاته پرې خودم په دې قبر کې आवाज نو دا خو دې الوی چې د کی روحي د کی سای نو دی وجنه الله وی دا ژوند دی بیا د شهیدانو ژوند چې د ناغه بیا د دې خلکو نه لغوندې په جدا انداز باندې ځکه هغه ته الله تعالی لوی مقام او مرتبه ورکړي ده نو الله فرمایي چې دې تمړه موایي او دې خوشحاليږي د الله په نعمتونو چې کوم نعمتونه الله ورکړي او جنت او امونه او ته په قبر کې میلاویږي د برزخ په ژوند کې ځکه لا خو قبر کې حساب کتاب نشته او قیامت ورځ نشته او میدان محشر نشته جنت ته تل خو بچته کله کیږي او دای ته اوس په قبر کې الله نعمتونه او خوراکونه ورکړي نو دا په برزخ کې او په قبر کې میلاوي دا خوشاله دی ته میلاوي ځکه پیغمبر علی السلام فرمایل چې دا قبر د جنت د باغچونه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندونه یو کند ده نو مطلب دا غره چې جنت کې نعمتونه دي خوشاله دي راحت نو قبر کې مدک کړي او په جهنم کې تکلیفونه عذابونه سختای دي نو په قبر کې امدادي نو بس د جهنم ایسا شو ټوکړه شو نو چې سخت سړی ته تکلیف رسی او د مخصوصي نو د ژوندې دي د دې وجه نه دا زمونږ کیدره چې د مرګ نه پس انسان بیا الله ژوندې کوي روح پکې اچي او د په عذاب باندې پويږي بیا بعض علما او دې کې اختلاف کړي چې دا الله عذاب ورکوي نو دی جوسیت به ورکوي او کدي روح ته به ورکوي نو د جمهور علماو په کې دا مذهب دی چې روح او جوسی دواړو ته عذاب میلاوي دا روح به دی جوسی ته الله واپس کوي او بیا به دواړو ته سزا میلاويږي ځکه چې روح هم چې دینو دی ډانچا کې پروت دی نو روح هم ګناهګار دی او دا ډانچم ګناهګار دی دواړه ګناهګار دي نو د دې وجه نه دواړو ته سزا میلاويږي الله دې مونږه تاسو دغه ګناہوں نه بچ کې الله دې مونږه تاسو د خپل عذاب نه بچ بل آیات کې اخیری کې الله تعالی ذکر کړی دی چې مؤمنان کله په جنگ احد کې جنگ احد نه دی فارغ شو بل راز باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا اعلان وکړ وی چې کافران را واپس شوی دي بیا راځي مونږ پسې او بیا ورپسې زو مقابله کوو نو صحابه کرام خو زخمیان او ستړي او پریشان او پیغمبر علیہ السلام چې اعلان وکړو بس صحابه بیا تیار شو نو الله تبارک وتعالى د صحابه دې ځای تعریف کړي دي چې د پیغمبر علیہ السلام په یو आवाज باندې بیا ټول تیار شو سره د دې چې تکلیف او ستړي زخمیان او مشقت وته میلاو شو بیا جنگ ته تیار شو نو دا د پیغمبر علیہ السلام خبره منل چې دین الله وای دا سری لکه چې دا زما د الله خبره ومنله بیا الله تعالی دا غي په بلله کې سو کړل چې دای تیار شو پیغمبر سره روان شو سمن زید فاصله تویکړه حمراء الاسد یو مقام دی تلاړل او بیا تاسو تماغه شپویلو کافرو ته خبر ورسېږي چې مؤمنان در پسې بیا رالل انو بس کافران واپس شو هغه نه لړلو تختیدل او الله ولړی کی یاره واچوله نو هغه له پړک یاره واچول لاړل او د یلته بیا په هغه مقام کې یو لوی بازار وغه کې د خپل تجارت وکړ د ایتال تر دنیا پایده میلاو شو او جنگ مونکو او دغه سی به جنگ الله واپس کړل او الله تبارک وتعالى ول پاغي باندې لوی اجر ورکو ځکه الله دلته هغه خبره کړې بسم الله الرحمن الرحیم دا دغه د جنگ خبرې دی ټول دی آیاتونو کې صحاده پوره بس دغه آیاتونه مخ کې رستو اوړي را اوړي څه خبرې ما تاسو ته مخ کې کړې دي او څه پکې رستو ځای په ځای راځي ادا څه خبرې مخ کې بیا شوي دي
ولا تحسبن الذين الله تعالی فرمایي ګمان مکو پا کسان باندې قتلوا چې هغه قتل کړي شوی دی په سبیل الله پلار د الله تعالی کې قتلوا دا صيغه د مجهول ده قتل کړي شوی دی د بل پلاس باندې مړ شوی دی او چا مړ کړي دي کافرانو مړ کړي دي نو چې د کافر پلاس باندې مسلمان مړ شو نو دی شهید دی دته شهید ویل شي الله فرمایي دک د کافرو پلاس چې کوم مړ شوی دي دای ته مړ موایي فی سبیل الله پلار الله تعالی کې د جهاد په میدان کې امواتن مړ دای ته د عام خلکو په شان مړ موایي بل احیاء بلکې دای ژوند دي عند ربهم بنز در خپل باندې یرزقون دای ته رزق ورکول شي پیغمبر علی السلام فرمایل چې دای چې څنګه وفات شو شهیدان شو نو د دای دی دا روحونه جدین الله تعالی د مارغانو په شکل کې چې ګمندنو په جنت کې دی اوس او الوزی او په جنت کې ګرځي او په جنت کې دی خوراکونه کوي او نعمتونه ورته ملاوي فرحین بما آتاهم الله خوشاله کیدون کړي خوشحالي کول کړي دی بما پاغ نعمتونو باندې آتاهم الله چې ورکړي دی الله تعالی دایتا من فضله د فضل خپلنا ويستبشرون او دی خوشحاليږي بالذین پاکسانو باندې لم يلحقوا بهم چې ندي پیوس شوی ندي میلاو شوی دی سره من خلفهم رستر دینا کم مومنان چې ژوندۍ پاتې دي ان الله وی دغه شهیدان دا خوشحالي کوي چې زمون دا رستو خلق مومنان چې دیم د کسي شهیدان شي او دیم دا شهادت دا مرتبه حاصله کی او دیتم دا نعمتونه او دا خوشحالي میلاو شي څنګه چې دیته میلاو دي الله خوف نو دا خبره کوي چې نو الله فرمایي نه وير پدای باندې ولا هم يحزنون نو بدای غم جنېږي په آخرت کې نه دی په خپل مرګ او په شهادت باندې الله وای خپدي نه پیرشته ولا هم يحزنون نو بدای آخرت کې بیا خپ یو غم جن وای خوشاله وای یستبشرون دای خوشالي کوي بنعمت الله په نعمتونو د الله تعالی سره وفضل او په فضل د الله سره وان الله بشک الله تعالی چې لا یضيع اجر المؤمنین نزایا کوي اجر د مؤمنانو نه خرابای نه باطلای نه بربادای ثواب او بل د مؤمنانو الذين آکسان استجابوا چې غي قبول کړه دا دعوت قبول کړ لله د الله تعالی والرسول او د الله د رسول پراوتو سره د الله د دین د پاره جنگ د پارا میدان تا من بعد ما پس دانا اصوابهم القرح چور سید دیت زخم پجنګ او خود کې دای زخمیان شو دای ډیر تکلیف ورته ورسید بیا پیغمبر اعلان وکړ چې دشمن واپس کیږي او مونږ باندې بیا راځي بیا را باندې حمله کوي اسنه چې بیا مونږ ته نقصان راکړي نو پیغمبر علی السلام چې څنګه اعلان وکړ نو بیا دا ټول مؤمنان سره د تکلیف او سره د زخم او سره د مشقت بیا تیار شو للذین آکسانو د پارا احسنو چې غي نیکی وکړه د الله د پیغمبر خبره ومنله منهم د دینا واتقوا او ځان بچ کړه بوزدلاینا د يرینا اجر عظیم دای د پاره اجر ډیر لوی دی الذين آکسان قال لهم الناس اغه چې وی دای ته خلقو الذين دا مؤمنان ها کسان دی قال چې وی لهم دی مؤمنان ته الناس خلقو کافرانو ان الناس چې بشک خلق بشک مشرکان او کافران دا ابو سفیان قافله وډلا قد جمعوا پتا اکثر را جمع شوی لکم استاسو د مقابله د پارا فخشوهم پس ويریږي دا غي د مقابلینا فزادهم فزیات کړل دیلره دی خبره ایمانن په ایمان کې نورم جرأت سیوا شو بادری سیوا شو او ایمان کې تازهواله پیدا شو وی قتل چې مون سره خو الله په دې میدان کې مدد وکړو او بایلل میدان منګه بیا وګټو شکست راته میلاو شو بیا موږ الله پت خرا کړه اوس موږ د الله د دین لپاره بیا هم تیار یو او بیا هم چې د میدان ته وځو وقالو او دای حسبنا الله کافی دی الله تعالی زمونږ لپاره ونعم الوکیل او ډیر ښه کارساز دی الله تعالی
چې کوم خلکو کسان تاسو ته ماوي چراله لو مؤمنانو ته وی چې کافرانو خو بیا راځي په تاسو حمله کوي نو مؤمنانو ورته وی راځي دي کنه زمونږ خدای نسیره نشته مونږ خو تیری ګنا هغه خو اوس دلته نه لاړل او میدان پرې خدا و تخدیدل نو چې بیا راشي نو بیا به سبادریو هغه خلک دې کنه چې دلته نه لړل دلته او تختیدل میدان پرې اوس به بیا را دي نو بیا به بادری کوي مونږ سره خو خپل خدای بیا مدد کوي مونږ به بیا میدان ته وځو بیا بر سره الله مدد کوي بس بیا به وت انو ایمان کې تازهواله راغې سیواواله راغې ير پکې را نه لا چې هو غي خو جوړي بیا واپس را دي الله وینا ایمان تازه شو بس په الله توکل وکړه او بس بیا بډي واله چې بس ټیک درا دی چې بیا ورپسې بیا ډیره فاصله و 30 کیلومتره فاصله بیا ته کړی وقالو او دې مؤمنانو حسبنا الله کافی دې زمونږ لپاره الله تعالی ونعم الوکیل او ډیر خکار ساز دې ډیر خکار سمون کې دې دا ډیر مبارک کلمات دي او د دې ډیره مجرب وظیفه ده د هر قسم مشکلاتو د پاره او د هر قسم تکلیف د پاره پریشانای د پاره د قرض د پاره او د غربت د پاره تنگ دستای د پاره کور کې د دشمنای او د اختلاف د پاره د جنگ جګړو د پاره اولاد د پاره چې چا اولاد ني نور پریشانای چې څه مشکلات او څه حاجت دي چا نو بس دا ډیره خه مجرب وظیفه ده حسبنا الله ونعم الوکیل قالوا بو سره نوایي حسبنا الله ونعم الوکیل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلزله بیا ورپسې 1500 زله دا کلمات حسبنا الله ونعم الوکیل او ګډیر څوک ویل شي نو زر پیری یا 1500 زله یا زر پیری او بیا ورپسې هم دک درود شریف سلزله او داسې مجرب وظیفه ده چې چاته ما ویلې دا او چا کړی د الله تعالی ورلاغه مشکلات حل کړي او ما په خپلم چې دنو دا عادت ته چې څه مشکلات راشي څه خبرې بس زدا په خپلم کوم بس کور کې هم دا وظیفه کوي دا ډیره مجرب زکه چې په الله باندې صبر وسه شو او چې خدای ته زما لپاره کافي بس هیڅ کوم سنشي کوله خدای بس ته به دا مصیبت او تکلیف لريږي او ته کار سمون کې ته کار سازي او ته زما د پاره بس کافي پزان باندې په خپل مال دولت او په خپل اسباب دی باور نه بس الله نه مدد غواړي خالی لاس هیڅ سره نشته خو بس په الله دی بروسو کړه دا کلمات دی وی یا 1500 زله یا زر پیری مخ کې رستو سلزله درود شریف او بیا دا غینه پس الله ته متوجه کېدل او الله نه مستقله دعا غوښتل پاجزای سره په تواضع سره په آداب سره او بالکل چې ګم دینو الله تعالی سره سړی ډایرک بس دغه لګیدلې چې نور سواستی میس کې نه ځان له یوازي والی کې چې سورې یوازي والی کې وشي دوره خاله او بیا الله نه سوال کې الله ته وجاړي الله ته چې ګم دینو زاریو کې او دعا وړي الله تعالی هر قسم مشکلات دې سره حل کوي دا ډیره خه مجرب او اسانه وظیفه ده ډیره اسانه وقالو او دې حسبنا الله کافی دې الله تعالی زمونږ لپاره و نعم الوکیل او ډیر ښه کار ساز دې یو ملګری مخې لراغه وی استاد یودريګه چودري د میړي دا وی بور کوي بوکرا تن ختی دا وی چې دنو درې را دی وشوي او چې راسای وته تړو راسای شلې بوکوي نه راوځي ما ته خاوي مې څنګه به نه راوځي ما ته دا کلماتو خول خدغه دوره ټوله وظیفه مې وته نه وغولې بس صرف دا مې وته مې چې لاړ شي ان وای ټول یو ځل درود شریف وای او دا کلمات مې ټول ملګرو ته وخایا دوه کسې درې کسې سلور کسې او مې چې څنګه رسای را کاږي نو دا غینه مخ کې ټول دا کلمات وای او بس بیا ټول رسایونی سي او مې ته خود دې ځنه بس شروع کا دې ځنه وایا بس چې ترغه زینو بس وای او مې ته وګوره چې رسای نه په خپل به مې بو کاروزی او سره اختیار چې څنګه لاړ او دغه چلیو کو بل را سره میلاو شو بیا مخې ته شو استاد یودري چودري یاره وای استاد یې جیبه وظیفه دی راته خولې و مې ولي وای چې څنګه لاړم بس وای ملګرو ته مې کلمات خولې وای بس رسای تم لاس کو او چې داسیم کوله وای بو کې بس غړپ ناری کروت ما ته د خدای طاقت ته شې نه ټینګي دا خدای الله طاقت ته کنه چې توای حسبنا الله
الله زما د پاره کافی دی. نو چې الله دی کافی شو نو خو بس خبره خلاص سره بیا خو الله د قدرتونو طاقتونو مالک دی. بیا به څنګه مصیبتي، څنګه به تکلیفي، څنګه به پریشانی او څنګه وستا دشمنی او څنګه وستا نور څه مسلې چې به بیا نه حل کی چې سچاره اوسته دا او چا تکلیف مصیبت راوسته او تا هغه ته وای چې خدای تیل لري کینو چې بس تاغه ته وایي هغه خو لري کون کې دی. الله دې زمونږه تاسو ټول مشکلات حل کړي. مونږه تاسو ټول محتاج یو، کمزور یو، قسمه قسم حالات دي او قسمه قسم پریشانای دي، چاته سو چاته سو چاته سو انو دې هر څه د پاره بس دا مجرب ولا تحسبن الذين غمان مکوي پاچا باندې یو خبر بل یا ساتي چې رس کې به پورا کوي. 500 ځله وایي او کزر پیری وایي دا کلمات، سل ځله مخکې درود، سل ځله رستو، خو پرس کې به پورا کوي روزانه. سار نه تر ماخامه پورې په یو ټیم کې کول شي، 2 ټیم کې کول شي، 3 ټیم کې لکه پرس کس بنده لګي وظیفه کوي لګي او 200 پیری یو ناسا په پکې سو کار را پیښ شو چې आवाज وکړ یا کور کې زنانه کوي خپل ماته ګډه کوي نو بس پری دی بس تی کینو چې بیا خپل ماته غړو کې پاره شین بیا دی کینی نو بیا دی وای نو که په 2-3 ټیمه کې دا سی ویل شینوم خیر دی او چې بس ستا مشکلات دي نو روزانه بس وظیفه کا او روزانه یو ځل برابر وا او بیا ته ګوره چې خو پرې دی وینه چې سو پورې دی په الله باندې خپل مساله حل کړي ني نو پرې دی وینه سینه چې تی یو ورځو کې بیا بل ورځو کې او کارونه شته دا خو ستاجي درو وي کم دی باندې خو کار نکېږي نو نه داسې نه دا به سبق کې الله سره بچی دین او کله کچېړه نیسی او خپل مسله به په حال کې په الله باندې الله سره بنخلی چېړه به کې لکه څنګه چې ماشوم خپل پلار سره مور سره ونخلی وی را کماله پیسې او ته نشته را سره وی را کا پیسې وی در کوم دل صبر وکوي نه راکې بازار په خاورو کې ورګړ یا لاله پاسه چې در کم دل دغه سي الله سره بچېړه نیسی یو ځل بغواړي بیا بغواړي بیا بغواړي بیا بغواړي الله بدل بیا درکې ځکه چې ستاد دې مسلې او دې پریشانای د لری کول د پر الله یو وخت مقرر کړی دی دا زنه چې گینی واستکینا یو زر در دیو یو هو کارو نشو ان نه صبر وکې د الله فیصله ته صبر کې او الله واستا خامخا به مشکلات حل کوي الله وی چې تما باندې بروسو کې خامخا بدل بیا مسله ولا تحسبن الذين غمان مکوي پاکستانو چې قتل شوی دي شهیدان کړي شوی دي په لار د الله کې په جنگ کې امواتن مړو بل احیاء بلکې د ژوند دي په نيز در خپل باندې رزق ورکول شي دیتا فرحین بما آتاهم الله خوشالي کول کې دی پاس چې ورکړي دیتا الله تعالی د خپل فضل نه نعمتونه ويستبشرون او خوشالي کې دی بالذین پاکستانو باندې لم يلحقوا چې دې میلاو شوی بهم دای سرا من خلفهم رستر دین چې کوم خلق ژوند دي پاتې دي د دغه شهیدانو د الله په دربار کې دغه خبره چې الله کاش چې دي خلق ته پته ولګي رستو آیات را روان دي د الله قران کې ویلي دي هم دا خبره ده یې کړی ده چې دی وی چې کاش چې زمونږ رستو خلق ته پته لګي دلې چې دا مونږ ته سمېلاو شو نو الله دا آیات نازل کوي کاش مو ای دغه د استاسو دا خبره وزور سو نو پیغمبر تعالی وی چې دک سي د شهیدانو دا ارمان دي چې دا رستو خلق دې مرا پسې دک سي په دې لار باندې راشي او دیم د الله او د الله د پیغمبر اتباع الله خوف علیهم نبو ير پدای باندې نه بدای غم جنېږي خوشحالي کول کې دی په نعمتونو سره من الله د الله د طرف نه چې کم میلاو دي او فضل او د الله په فضل سره زیاتی نعمتونه د فضل نه مراد زیاتی نعمتونه دي د انسان د عمل نه سیوا چې کوم اجر او ثواب او نعمت ملاویږي هغه ته فضل ویل شي وان الله بشک الله تعالی لا یضيع نزایا کوي اجر د مؤمنانو ثواب د مؤمنانو الذين آکسان استجابوا چې قبول کول لله دعوت د الله تعالی بلنه د الله تعالی والرسول او بلنه د الله د رسول من بعد ما پس دا غنا اسوابهم الکرخ چې ورسید دی ته زخم دی زخمیان شو تکلیفونه ورته پجنګ
پجنګ کې ورسېدل للذین احسنوا دا مؤمنانو د پاره چې غینې کې وکړه د الله او د الله د پیغمبر خبره ومنله منهم د دینا واتقوا او ځان بچ کدنا پرماناینا اجر عظیم دی د پاره اجر ډیر لوی دی الذین آکسان قال لهم الناس چې وی دی ته خلقو بشک دا کافران او مشرکان چې دی ډلو کافل د ابو سفیان قد جمعوا لكم بدای سر را جمع شوی تاسو ته فاخشوهم نو یریږي دا غي د مقابلینا فزادهم زیات کړل دي مؤمنانو لره دي خبره ایمانن په ایمان کې د دې په جنگ باندې نورم بادری او جرأت سیوا شو وی راضی دي مونږ ته نه یریږو وقالو او دې حسبنا الله کافی دی الله زمونږ د پاره ونعم الوکیل او ډیر کار ساز دی ولا تحسبن الذين غمان مکو پاکستان باندې چې غي قتل کړي شوی دي په جنگ کې امواتن مړه بل احیاء بلکې د ژوند دي پنځ در خپل باندې یرزقون دی رزق ورکول شي فرحین بما آتاهم الله خوشالي کول کې دی پاس چې دی تعالی ورکړي د خپل فضلنا ويستبشرون او دی خوشالي کوي بالذین دا کسان مبارک لم يلحقوا بهم چې دی میلاو شوی دی سره من خلف مرستر دینا الله خوف نبیر پدای باندې ولا هم يحزنون او نبدای غم جنیږي یستبشرون خوشالي کوي دی په نعمت سره د الله د طرف نه او په فضل د الله تعالی سره وان الله بشک الله تعالی لا یضيع اجر المؤمنین ضایع کوي اجر د مؤمنانو الذين آکسان استجابوا چې غي قبول کو دعوت د الله او د الله د رسول من بعد ما پس دا غنا اصابهم القرح چې ورسید دی ته زخم په جنگ او خود کې للذین احسنوا هغه مؤمنانو د پاره چې غي کی وکړه د پیغمبر خبره ومنله منهم د دینا واتقوا ځان بچ کدنا پرماناینا د بوز دلاینا اجر عظیم دی د پاره اجر ډیر لوی دی الذين قال لهم الناس اغه مؤمنان قال لهم الناس چې وی دی ته خلقو د یو طرف نه بل طرف نه کسان را لو دی ته دا خبره وکړه ان الناس چې بشک مشرکان او کافران ډل د ابو سفیان قد جمعوا په اکثر را جمع شوی دی لکم تاسو د مقابله د پارا فخشوهم او یریږي دا غي د مقابلینا فزادهم ایمانا فزیات کړل مؤمنان لرا دی خبره په ایمان کې نور ایمان کلک شو مضبوط شو وقالو او دی حسبنا الله کافی دی الله زمنګ د پارا ونعم الوکیل او ډیر کار ساز دی صدق الله العظیم الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم الله دا سچ مونږ وای دا سمور دل پدی مونږ ته د عمل توفیق را کې دي کې زمونږ نه سکمې زیاتې شوې مونږ ته معاف کې الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کې الله چې نبی عليه السلام ته نه د کم خیر سوال کړی دی دا مونږ ته الله را کې د کم شر نه د شرور نه پناه وخت دی الله مونږ ته دا غینه پناه را کې څومره مسلمانان الله بیماران دي ټول ته ست کامله عاجله ور کې قرضداران د قرض اخلاص کې بي ګناه بنديوان د بند اخلاص کې څومره مسلمانان الله او پات شي ټول ته بخنه وکي ایوب شاکاری سي دی په ته دعا وکي چې الله وتبخنو کی الله کو تایانی کمزورې معاف کی الله د قبر د تکلیف نه د سختو نه د عذاب نه الله بچ کی د پرشتو د والو ټکولو نه الله بچ کی الله په سوال جواب کې ثابت قدم کی الله زنانه وا الله انسانو کو کوتای کمزوري تي شوی او ته معاف کی او الله بخنه ورته کې مغفرت الله نصیب کی بچو ته پسمندگانو ته الله صبر ورکي نور چې څومره مسلمانانو پات شوی دی الله ټول ته بخنو کې د ټولو مغفرت نصیب کې نور چې دا پرونه بل رضی زمون په دې کلی کې دا کسانو پات شوی دي الله غیتم بخنو کې دا غي مغفرت نصیب کې الله زمون د ټولو کامل ایمان نصیب کې الله زمون د ټولو ناراضي شیخ خپل رضا او د خپل حبیب رضا په حالت ته رحمت کې الله زمون نصیب کې ربانا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.